یونس علیہ السلام دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا تقریباً 980 کاله مخکې تیر شوی دی، 900 کاله یا 800 کاله تقریباً. او کم علاقه کې دی تیر شوی دی؟ موجوده چې کم عراق دی، د دې عراق په علاقه کې یو لوی دریاب دی، د دجلې دریاب ورته وایي. د هغې دریاب سره یو مشهور ښار دی چې اوس موصل ورته وایي. دی موصل ښار ته د دریاب نه پورې غاړه چې کومه علاقه وه، دا د حضرت یونس علیه السلام د رسالت او د پیغمبرۍ ځای و. رب العالمین داسې یونس علیه السلام داسې یو هستی، ټول پیغمبران د الله ذوالجلال مقرب او رب العالمین ته نږدې د الله بندگان دي، صالحین دي، د امت پیشوایان او راهنمایان دي. خو حضرت یونس علیہ السلام کی چه کم زہد و کم تقوا و او کم صالحیت او صلاحیتون او پک رب العالمین خود و صبر در رب العالمین حکمونو تا اغا انقیاد او تابیداری دا ټولو پیغمبرانو کی واخو یونس علیہ السلام باندې چه کم ادوار تیر شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل افرمائل کہ سوک تے دا نوئی کہ انا خیر من یونس ابن متا، کہ زد یونس کہ دا متا زوی دے داغنا بہترم، او کچا دوی کہ زد یونس علیہ السلام نا بہترم فقط کذبد دروغ ہوئے. دا بنوئی یو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت یونس علیہ السلام یو شان خی او زمون علماء لکی دی دے کی یو چیر پیغمبر علیہ السلام لخو اللہ دا طولو پیغمبران نوچت مرتبہ ورکلی دا ورفع بعضهم فوق بعض درجات. انبیاءو کے یو پیغمبر دا بلنا اللہ پا دے کہ بہترے پیدا کری دی. و نبی علیہ السلام فرمائی انا سید ولد آدم ولا فخر، دا طول آدم علیہ السلام دا اولاد سردارم و مالا سا فخر نشتا و نز کبر لوی نکم. نبی اسیق نبی علیہ السلام فرمائی کچا دوی چیرہ دا یونس علیہ السلام نز بہترم نو دا دروگو. نبی علیہ السلام خود طولو انبیاء نا بہتر. نو دا مونگا دا محدثین جوابونا کئی خواسانا گوندی خبر جتاسو پی پورا سے بعضی وقت یو صلیوی فلانکی دا فلانکی نا غورا دے خدا بل دا غبل شان و سر خراب دا غنا غوره ما اس بیکار دی، اغس خطا دی، اغس دلان دی مرتبه. نو په دې نسبت چې سو کوئی چې فلان کې پیغمبر د فلان کې پیغمبر نه غوره دی او دا بل پیغمبر شان کم کی، داغه بیزتی پکې راشي، داغه سپکاوی راشي، په دې نسبت باندې د پیغمبرانو په منځ کې دا غوروالی بیا منل دا نشي ویلی چې فلان کې پیغمبر د یونس علیہ السلام نه غوره دی او یونس علیہ السلام سپکاوی وسره راځي. دا بیا دروغ دی، دا بیا ګناه نه. او که د یونس علیہ السلام سپکاوی وسره رانولی او دا وی چې دا هم د الله یو جلیل القدر پیغمبر دی او ډېره برګزیده هستی ده او د نبی علیہ السلام مرتبه بیا د ټولو نه زیاته ده، دا بیا خیر دی، په دې طریقه بیا ویلی شي. خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف د یونس علیہ السلام نوم اخلی او فرمائی چې ګوره که چا دا خبره وکړه کہ دا یونس علیہ السلام نا بہترم گوری دروغی وی دا با قطعاً بدا سے نوی، دا غا شان با نکمی، دا غا عزت و احترام بساتی. نو یونس علیہ السلام چی کم علاقہ کے پیدا شو او پیغمبر چی کل اللہ نبوت ورکی نو گوری ٹک تا نبوت دیر لوی شان دی، دیر لوی عزت دی، خو گوری دا نبوت ذمہ داری دیر زیادی پس سر چی کم بوج پریوزی کنا او کم ذمہ داری پس سر راشی دا اخوا دی خوا سڑے و عام انسان دا بوجھ نشی برداشت کولے. نو رب العالمین پہ ذمہ داری فوراً واچولا لارشا نینوا خارتا او علتا کی خلقو تا تبلیغو کا دعوت ورکا او زما دا عذاب نے ہویا روا او دا یو اللہ ذوالجلال عبادت تا خلق رامائل کا اور راجے کا. بس اللہ حکمو یونس علیہ السلام روان شو، یو سر بی بی دا، دو سر زامن دی دی چې په کملاره باندې تل الته یو خوړ راغلی دی اوبه پکې بهیږي، بعضې وخت کې باران وشي او خوړ راشي
هغه خوړ چې بیا کینی روز دوه درې خامخا اخلي. دا سوچ یې وکړه چې یاره اوس که زه انتظار کومه چې د خوړ اوبه کیني، د رب العالمین په حکم کې خو ناراستی راځي، تاخیر راځي. تپوس یې وکړه چې د خوړ د اوبه څومره دي؟ وایي چې یاره دا خو دومره دي چې سړی پې پورې وتي شي. عام خلک به هم د علاقې پې پورې وتل. دا چل یې وکړه چې یو زوی د دریاب په غاړه باندې کېنو چې بچې ته کېنه، او بل زوی په اوږه او ښځه یې د ګوتې نه ونیوله چې دا ښځه به پورې باسم، نو بیا به راشم دا بل زوی به پورې باسم. لوی خوړو چې د خوړ دی میانسته شوي دي، نو دغه ځای کې د خپه ښویېدلې ده. چې خپه ښویېدلې ده نو زوی ته د اوږې نه پروت دی ماشوم. خو دریاب دی غلغلی وی چې د څنګ ماشوم پسې حمله کړی چې دا ماشوم راوچت کړم، ښځه د ګوتې نه خلاصه شوې ده، هغه هم اوبه ویوړه. ګوره ازمایش او امتحان ته اوس ګوره که نه منډې جوړې کړلې چې یاره اوس دا ښځه زه راونیسمه یا دا ماشوم بچی، خو ښځه هم د ګوتو نه ووتله او ماشوم هم بچی هم ده. راځي دې خوا ته بل طرف ته هغه بل بچي پسې چې ګوري شرمه خو ته هغه خوله کې نیولې او غر نیمې ته یې رسولی. منډې منډې شرمخ نه به بچې څو خلاصې. ځنګل ته یو بچی لاړ، بل ته اوبه ویوړه، ښځه هم ترې لاړه. دا ازمایش، سخت ازمایش او امتحان. یو سړي روان دی چې یو بچی په اوبو لوشي، او د یو انسان مخکې چې بل بچي شرمخ وتښتوي، او ښځه ورسره د هغه مو به یوسي، او نام و نشان او پته مو نه لګي. او بعضې وخت سړی وایي که نه یاره وایي بچې صبر وکړه زوی دې مړ شو، یاره وایي بس هغه ارمان چې دا لاش پرې راته میلاو شوی وی که نه. بعضې وخت سړی ارمان کوي. خیر دی که مړ وي خو چې لاش یې میلاو شي په خپلو لاسونو خو یې خښ کم که نه. دا بیا ډېر افسوس وي چې د بنده اولاد یا رور یا ښځه یا څوک مړه شي او دته هغه د مړونې نه پس هغه لاش هم معلوم نه شي. الله یې داسې امتحان نه مسلمانانو ساتي. به هر کیف هېڅ جوړه نه شوه. اوس د الله حکم خو دی که نه زه رب العالمینه را کړم ته وام غشتل ته انا لله و انا الیه راجعون، او لاړ په دریاب باندې پورې وته. چې په دریاب باندې بل طرف ته پورې وته، ځان یې ورسو هغه قوم ته چې کوم ورته رب العالمین ښودلی چې هغې ته واضح نصیحت وکړه. یو غار کې دیره شو او سهار به راوته، قوم ته به یې نصیحت کو، او ماښام به ته هغه غار کې نه کور شته، نه جومات شته چې پکې شپه تېره کړي، نه څوک وله ځای ورکوي. او دا آواز کې چې خلکه تاسو چې د کومو بوتانو عبادت کوئ، کاڼي م تراشلي دي، دا ټول دروغ دي، او د یو الله عبادت وکړئ. هغه الله چې زمونږ خالق دی، زمونږ مالک دی، مونږ یې پیدا کړي او د بوتانو د عبادت پرېږدئ. نو ګوره که دا بوت پرستی او دا شرک دا باطل او غلط دین هم دی، خو چې د چا دین دی د هغې مخکې د دې خلاف اواز کوي، خو ځان له کار ګورې که او زمونږ خپل مذهب دی که یو سړی راشي او زمونږ په مخ کې زمونږ د مذهب خلاف آواز وکړي، نو چې چا کې مسلماني وي نو هغه به پې حمله خامخا کوي. نو دارنګې دا بت پرستي خو د هغه قوم مذهب و د هغوی دین و، نو چې ده آواز وکړو نو هغې پې را کېښودې وی وهه وی وهه. ښه زمونږ دا چې کوم خدایان ور جوړ کړي دي او دا سجدې ورته لګو او دا زارۍ ورته کوو، نظرونه او صدقې د دوی په دا اوسه کاڼې شو، نوې دین دې راوړه، نوې مذهب دې راوړه، دومره یې ووهه چې بېهوشه شو. رب العالمین به مرغۍ راوستله، مارغان، هغې به دا وزرې په اوبو کې لمدې کړی او راوبېړه په ده باندې به یې هغه پونه لکوله. دا د پیغمبر معجزه یي. بیا به تلې هغه مارغان که ستاسو ښایي دا مارغان کله کله په دې ګرمۍ کې چې دا تو والي نو دوی دا وزرې په دې اوبو کې بیا رپوي. ما په خپل تاسو به کتلي، هغې به لاړه لکه وزرې به یې په اوبو کې ووالې او هغه به رالل او در پاسه به یې هغه پونه لکوله چې هوش کې به راغې. بیا به ورغې قوم ته به اعلان وکړې قومه د الله نه ویرېږئ، ګورئ مه کوئ، یو الله ومنئ، او دا کم کاڼي چې تاسو په خپلو لاسونو تراشلي دي دا پرېږدئ. ګورئ دا هېڅ فایده نشي در کولی، هېڅ نقصان نشي در کولی، یو الله عبادت وکړئ. قوم مالدار هم ډېرو او مست هم ډېرو او ټول مشرکانو شرک به کوو. دا حقیقت هم دی. ګورئ په دې مونږ له د رب العالمین شکریا ادا کول پکار دی. الحمدلله چې مونږ رب العالمین هغه قوم پیدا کړي چې مونږ شرک نه کوو، الله یو منو، یو الله منو، الله سره مونږ شریک نه منو. او قمقل قوم دی، په خپلو لاسو باندې بوت جوړ کاو، بیا یې ودراوه او دا به راله زوی را کوي، دا به باران کوي، دا به مې د بیمارۍ نه جوړوي، دا به ران تکلیف لر کوي. زمونږ دا عقیده ده چې د ضرر
او د فیدې د تکلیف او د خیر مالک صرف او صرف یو رب العالمین دی. الله چې ونه غواړي د چا پلار هم چا ته نقصان نشي رسولی. الله چې وغواړي هېڅ به هم نه، هېڅ، او خپل کور کې داسې تکلیف به راته پېښ شي، بیماري به پېښه شي، بل غم به راته پېښ شي، هېڅ به هم نه، او په لوی غم به ګرفتار او مبتلا به شي. د خیر او د شر مالک څوک دی رونو؟ یو الله دی. وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. قرآن حکیم کې الله فرمایي که په تاسو تکلیف راغی، ضرر راغی، مصیبت راغی، دا مصیبت بې د الله نه بل څوک نشي لرکولی، دا به الله لرکوي. ډاکټر خو علاج کوي، خو ډاکټر چې خپله ناجوړه شي هغه ځان بچکولی شي؟ ساینسدان، ډاکټر، بادشاه، مالدار، نواب، غریب، ملا، امی، ولی، د زمانې یو ډېر اوچت سړي ځان د بیمارۍ یا د مرګ نه بچکولی شي؟ نشي بچکولی. تا به څه بچي؟ ځان نشم بچ کولی، تا به څه بچ کولی؟ ډاکټر ځان د مرګ نه، تا به څه نه مرګ بچ؟ ساینسدان ځان د مرګ نشي بچ کولی، تا به څه بچ؟ دا حقیقت دی. یو ډاکټر خبر کوله یو مریض ته، ما ته یو ملګری دی، یو دوست هغه خبره کوله، ډاکټر له ورغلم، د زړه بیمار وي، ډاکټر له ورغلم، وایي ډاکټر ما ته وایي ډاکټر مسلمان ډاکټر معلومیږي. ما ته وایي چې یاره فلانکي بر یو خبره درته کوم، زه خو ستا علاج کوم، خو دا لکه سوچ وکړه چې ګورې زه ستا ژوند یو سیکنډ زیاتولی کمولی نشم، ستا زندګي نشم زیاتولی. هسې نه دا دې سوچ راشي چې ډاکټر مال علاج کړي زما ژوند به زیات کړي. نه 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 نه، ستا چې کومه نیټه ده هم په هغه نیټه به مرئ، ستا چې کوم ژوند دی او کومه ساه ده همغه به وي، هغې نه زیاتولی نه نشم، عمر دله نشم زیاتولی. ښه نو علاج راله بیا څه لکې؟ علاج دې له کوم تاله ژوند دله زیاتولی نشم. علاج دا ډاکټران چې مونږ کوو دې لپاره کوو چې ستا کوم ټیم الله مقرر کړی دی چې هغې ته لږ په اسانه ور ورسوي، د درد در باندې ني، لږ خپې د کارو کې وګرځې او لږ تکلیف درته ني، چغې ونه وی، فریاد ونه کې، صرف هغه نیټې ته لږ په اسانه ور ورسوي. او دا علاج کوم چې الله شفا واچوي نو کوي به، چې الله پکې شفا وانه چوي که نه، دغه ډاکټر دی د دنیا ګولۍ خوري او هغه ډاکټر بیا په ډاکټرانو باندې ګرځي، نه جوړېږي. نو د شر او د خیر مالک څوک شو؟ الله شو. تکلیف او بیماری ختمونکي څوک شو؟ الله شو. دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان دی. مونږ بوتانو ته رام رام نه کوو، دا نه کوو. بوت په سر باندې به شات واچول، د بوت په سر باندې به غوړي واچول او بیا به ورته ناست یو کس به ببوزې ورته و چې مچان پې کېنوي، هغه شات به بیا ساتل، دا پکې تبرک دی، دا برکت دی. کم بوت چې ځان نه مچ نشي شړلی، ابه تا له کم ځای زوی لرکي، تا نه مصیبت په کم ځای کې لرکي. نو د مونږ د الله ذوالجلال حمد ادا کوو، د الله شکریا ادا کوو چې زمونږ هغه دین دی، هغه اسلام دی، هغه مذهب دی چې هغه یو الله مونږ منو، الله سره شریک نه منو. دا به د یونس علیه السلام نصیحت او خپل قوم ته، قوم به راګیر که او به یې وهه، او به یې وهه، بېهوشه به شو غریب، دونه به یې وهه او بېهوشه به شو چې بیا به مارغانو وزرې په اوبو کې لمدولو، د پاسه به یې ترمکیاګانې کوي. بادشاه ته پته ولګېدله، بادشاه راویراوی غواړه، مخامخ یې ځان ته حاضر کړه، ستاسو څه چغې دې جوړې کړې زمونږ په علاقه کې او لوی اختلاف، ځان هم په خلکو دې ووهه، اختلاف دې جوړ کړی، دا څه کوې؟ تا څه مقصد دې ویې زه یو الله بنده یم، یو رب العالمین زما خالق او مالک دی، او د الله لوی عذاب را روان دی. ګورې خدای ته وګورئ، الله نه ویرېږي. قبر دی، حشر دی، اخرت دی، الله به حساب کتاب د سره کوي، او د دنیا د دې لاول لومبې تپوس به د عقیدې در نه کوي، مسلمان یو که کافر یې، خود الله نه ویرېږي، لوی عذاب نه م یروم، ستاسو خیر لټوم، بادشاه سلامت او یو الله ومنئ. ښه نوې عقیده دې راوړه، دې جیل کې واچوئ، دله به سزا ورکوو خو جیل کې واچوئ، او داسې تنګ جیل کې واچوئ چې دې پکې ودرېدی هم نشي. بس د بادشاه حکم و، بادشاهانو خو ځان له جیلونه به جوړ کړي به خلکو دپاره، اوس هم دا بعد جیلونه یي، خراب خراب جیلونه یي، دې بوته یو تنګ او تیاره کوټه کې غریب ورواچوي، ګرانده ورپسې وواله، داسې کوټه کې واچو چې دې پکې ودرېدی هم نشو، داسې کوټه کې واچو چې دې پکې سملاستېدی هم نشو. ډوډۍ بس کله چې مونږ وغواړو ور به در پسې کولاوو، ډوډۍ به درته راوړو، کله چې مونږ وغواړو نو ور به در پسې کولاوو، اوبه به در درکوو، چې مونږ ونه غواړو که نه اوس هغه الله نه دې غواړه، ځکه یو الله دی، یو خدای دی، هغه مالک دی، او د خیر او د شر دی، رزق ورکوي، اوبه ورکوي، غواړه که نه دې ورپسې وغواړه. دې وخت کې به دې په لږ در شي چې یا الله اوس څه وکړو. اوس هم دا کم قیدیان غریبانان چې دا کافرو نیولي دي امریکې او برطانیې او داسې جیلونو کې خواران ډېره کړي دي، صرف پوله پټي دشمني نه ورسره، صرف دین او په اسلام باندې خبره. هم زمونږ په شان مسلمانان دي، زمونږ په شان د الله بندګان دي، خدای ابتلا الله په مسلمان راولي،
دنیا د مسلمان جیل دی، د کافر دپاره خوشحالي او جنت دی. نو دروازې ورپسې بنده کړه، ویده که نه الله ته خو ته چغې وایې چې یو الله دی یو الله دی. بادشاه ورته وایي چې دې خلکو له خو دا رزق زه ورکوم، دا ډوډۍ خو زه ورکوم دې خلکو له، زه بادشاه یم له دې خلکو. او ته وایې نه بل الله هم شته، زما در باندې رزق بند کړ، اوبه مې در باندې بندې کړې. اوس هغه خپل خدای ته چغې واچېدلې در کې، جنت یې ورپسې وویل. الله مهربانه بادشاه دی چې یو څو ورځې تېرې شو نو بادشاه هغه خپل وزیر ته وایي وزیر صاحب ته لاړ شه، شپږ ورځې اتر ورځې خو تېرې شو، سړی خو به لوږې مړي، دی راوباسه چې خپل سامان ورسره وکړي، پرې لږه سختي خو هم ورکړه، که توبې استي خو ډېره ښه ده، که نه وباسي چې برابر یې کړي ورشه. وزیر صاحب ورغی چې کوم د جیل وزیر دی، د جیل خانه جاتو چې هغه څنګه ورغی او جرنده یې کوله وکړه. هغه خو دا خیال و چې دا اووه اته یا نهه لس ورځې هر څو چې وي دا تېر شوي دي په ده باندې، او تیارم ده، اوبه هم نشته، ډوډۍ هم نشته، او دا د تنګه کوټه ده چې هغه سړی پکې ودرېدی هم نه شي، سملاستېدی هم نه شي، بس دې غریب به پکې مړي او که مړ نه وي نو په اخري سلګ وکړي. چې دروازې څنګه کوله وکړه او دې وزیر وکتل نو هغه تنګه کوټه دومره ورته الله فراخه کړې ده چې څومره د ده نظر لګي، څومره چې نظر لګي. الله کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي، عقیده ده او دا پیغمبر معجزه ده. هغه تنګه کوټه دومره کوله چې څومره ده پکې نظر لګي. یوه هغې کې یو مزیدار قندیل برنه یو قمقمه او چراغان لګېدلې دی او ناشنا رڼا ده پکې، او مخې ته خشته ښکلې مزیدار اعلی بتک پروت دی پکې، اوبه پرتې دي او د انګورو غونچکې پکې پرتې دي او دی ولاړ دی په منځه حضرت یونس علیه السلام. وزیر چې یو کتل حیران شو، ورته بار روزي ګوري لکه دا د جیل هغه وړه کوډګۍ نه وه، خو بس کوډګۍ ده او تنګه او دا خو دونه فراخه ده چې دی پکې څومره مزل دی پکې کولی شي. او دې رڼا ته وګوره، داسې رڼا خو ما چېرته د نور هم نه دی. او بیا دې اوبو ته وګوره، یخې اوبو ته پرتې دي بتکي کې، ته دا چا راوړي دي او دا اوبه چا راوړي، دا ځای چا کوله وکړه ورته، او دا انګور ورته مزېدار اعلی پراته دي. بس هغه پوه شو دا وزیران خو مخیار یې که نه. د هغه سلام وګرده وروره معافي غواړم، دا چا دا ځای ده د سیند کولاو دی، دا رزق او دا اوبه، وایي دا هغه ذات چې زما ورباندې ایمان دی، هغه ذات چې زما خالق دی، زما مالک دی، د رزق مالک دی، دا هغه ما ته هر څه کړي، دا غار تا را باندې تنګ کړ، تا وایې چې هغه الله دی، دغه زما الله شته کړي، تا یې اوبه مې در باندې بندې کړې، اوبه زه ورکوم، ډوډۍ زه ورکوم، او اوبه او ډوډۍ زما په اختیار کې دي، هغه تا بند کړل، زه یم دا ستا اختیار کې دي، دا د لوی الله په اختیار کې دي. ګوره ما له اوس الله اوبه را کوي که نه را کوي، ما له رب العالمین ډوډۍ را کوي که نه را کوي. او وزیر ورته وایي چې یاره دا خو پوه شو چې دا خو نیک بنده دی، دا خو نیک بنده دی، برګزیده بنده دی، دا خو واقعي چې وایي ته ما سره به څه امداد وکړي. وایي ګوره مه کوه مرګ را روان، هغه وخت کې هم نصیحت ورته کوي، دا قبر توره تیاره را روانه ده، دا الله عذابونه را روان دي. وایي بلکل مې ومنل. څو وایم؟ پیدا ووایه چې الله یو دی او ما د الله رسول ومنه، د الله پیغمبر مې ومنه. وایي ما سره به الله څه وکړي؟ وایي دا کومه تیاره چې تا ولیده چې ما باندې الله رڼا کړه، دقه رنګې د قبر تیاره به د باندې رب العالمین دقسې رڼا کړي، قبر به داسې را باندې الله فراخ کړي لکه دا کوټه چې ما ته فراخه کړله، او قبر کې به الله دغسې رزق درکوي لکه په دا تنګه کوټه کې چې ما ته راکړي. اسانه خبره ده که نه؟ وګوره که نه، قبر تیاره د دې دغه کوټه او قبر یو شو، ما ته الله څونه فراخ کړي. هغه په هغه ساعت هغه وزیر صاحب ایمان راوړ، مسلمان لال بادشاه ته الوی چې صاحب واقع خو داسې و، سړی خو مونږ کوټه کې جلنده کړې ده، کوټې نه خو الله داسې جوړ کړي، رزق اور څه ورته پراته. بادشاه هوښیار و، پوه شو چې دا خو د الله پیغمبر معلوموي. اوس که دې وجنم نشم وجنم، الله په قهر نشي، که سزا ورکوم الله په قهر نشي، او که منم یې خو به ما بادشاهي دي، خلک ټول د ملګري کېږي، ټول خلک د ملګري کېږي، منلې خو هم نشم، راشه د وطن نه بیا وباسم، ځان ته حاضر. وایي داسې کار دی چې ته مونږ ته نصیحت کوې نو ته مهرباني وکړه، مونږ دې دلته نه پرېږدو، ته زمونږ د وطن نه وځه، لاړ شه زمونږ د وطن پرېږده. اووه کاله حضرت یونس علیه السلام دوی ته نصیحت ګورې وکړو، اووه کاله زمونږ د وطن پرېږده ځه، او که نه پرېږدې نو بس بیا مونږ سزا درله درکړو، وجنو دي، داسې دمکي وله ورکړه. نور هغه ته پته وه چې ته زه نقصان نشم رسولی، که نقصان رسوم نو زه ګېرېږم، ځکه د هغه منقبت او د هغه لویي به ته معلومه شوه. حضرت یونس علیه السلام ورته چې روان شو د بادشاه نه ووت، وایي زه خو یو خبره درته کوم، تاسو خو ما شړی، خو ګورې مه کوئ، ګورې ارمان به راپسې وي چې ویې شړه رب العالمین دوباره راولېږوي، ورشه بیا ورشه. هغوی تاله دمکي ورکړه او آخري یو دمکي وله ورکړه، ورته ووایه چې ګورې که تاسو زما دا دین ونه منه
څلوېښت ورځې بس په تاسو به عذاب راشي. او عذاب به داسې چې په لومبو 3 ورځو کې مخونه هم تک زیړي، بیا 3 ورځې مخونه تک سري، او بیا 3 ورځې مخونه تک توري، او په 10مه ورځ باندې به داسې عذاب راشي چې تاسو ټول به تباه برباد شي. چې راغې قوم ته د اعلان وکړه ځا یاره وایي ستا نه داسې نورو خلکو مونږ ته ویلي دي ځکه هغه عذاب د فرشتونو را باندې دی راشي، نه دی مني. یونس علیه السلام لاړ، چې څنګه لاړه د دریاب غاړې ته ورسېده، چې کوم فرات دریاب دی لوی، هلته ورسېد. نو هلته کې دی ناست چې 40 ورځې پوره شو، چې 40مه ورځ هم تېره شوه، 41 هم تېره شوه، هغه 10 ورځې هم تېرې شوې، یو شپونکي را روان. دا شپونکي چې څنګه راغی نو یونس علیه السلام دې تپوس کوي کوم ځای نه راغلی؟ وایي د نینوانه. وایي خلک یې څنګه دی؟ وایي ښه خوشحاله دي. وایي ته ترې راغلی؟ وایي زه رالم، څه تکلیف هېڅ هم نشته. خلک یې په خپلو پټو کې او خپلو دوکاندارو کې او مزې ویش ویشرت. خو دې عجیبه اړه کې سوچ کوي چې الله ما سره خو دې دا وعده کړی، دا څه وشو؟ بل سړی راغی هغه نه تپوس وکړه، هغه هم ورته وویل، بس خفه شو. نیغ لاړ په دریای فرات باندې ورغی چې رب العالمین دې خلکو سره بس سترګې څنګه لګو. بل په دې قوم کې یو صفت و، هغه صفت مونږ کې هم نشته، ادا و چې دروغ به نه وي، قطعا دروغ به نه وي. او چې د هغې د بادشاه دا اعلان وکړه چې چا دروغ ووی مړه وجنی دی. د دروغجن د هغې په قانون کې سزای موت مرګ و بس، چې که چا دروغ ووی سر ته قلم کوی وجنی. نو دی غریب لکې وی چې که زه اوس ورغلم نو قوم ته خو عذاب میلو نه شو، او ما خو ورته ویلو چې 40 ورځې پس به عذاب راځي، نو د هغوی قانون خو دا دی ما به مړم کي. او بل خفه م شو چې الله ما سره دې وعده وکړه او ستا په وینا باندې ما خلکو ته اعلان وکړه چې عذاب راځي، الله هغه عذاب را نغی. دا به څه کېږي؟ دې ځای کې حضرت یونس علیه السلام لږه تیزي وکړه. په کار دا وه چې د رب العالمین د حکم او د وحي انتظار یې کړی، خو د الله د وحي انتظار یې ونه کړ، او نیغ لاړ د دریاب غاړې ته په کښتۍ باندې پورې غاړه اوس پورې وځي کښتۍ ته وخت. په دې الله اوس خفه شو چې تا خو به زما د وحي انتظار ګناه نه ده کړې. یونس علیه السلام پیغمبر دی، انبیا د ګناه نه الله پاک ساتي، دا څه غلطي نه ده. خو صرف دومره چې لوی انسان که معمولي غوندې داسې یو عمل وکړي نو په هغه باندې ګرف زیات راځي. یو سړی بل ته وایي که نه هلکه وایي تا دا غلطي ولې وکړه؟ وایي یا بچکۍ تا ولې وکړه؟ تاسو که په دنیا کې هر څه کوئ اسم نشته، تاسو له نه جنت ته نه له دوزخ شته، داسې هم ځان ګڼلی چې تاسو بس ټول پاک پاک کې. خو که مولا غریب معمولي غوندې پکه کېدي نو ورته ګوته وګوره که نه ملا صاحب، وګوره ورته که هلکه ته ټول په چقړو کې ډوب ګرځې او په نجاست او په ګندګۍ کې دروغ وی، دوکه کې، غیبت کې، چغلي کې، حسد کې، بغض کې، او ملک ته په مخ اخیستی نو که پوټې ملا قدم کوږ کېښود که نه قدم به هم کوږ نه ایښې، تا ته باسې د هغه خپه ګګه ښکاري، نو لوی نغرې به دې جوړې کړي. دا د خدای شان دی، دا یو رواج دی. بهر کې حضرت یونس علیه السلام خو ډېر لوی شخصیت و، نو ګناه نه وه، غلطي نه وه، لیکن رب العالمین پې خفه شو چې تا خو به زما د وحي انتظار کړی، ما نه به دې تپوس کړی و چې الله دا دې څه وکړل، نو ما به جواب در کړی، نو زما د وحي انتظار دې ونه کړو، نیغ لاړئ. وظنون اذ ذهب مغاضبا، قرآن کریم کې الله وی کب والا، مئی والا، مئی والا، اذ ذهب مغاضبا، په غصه لاړ چې کښتۍ ته ور مخامخ شو چې هغې ورته وکتل او دا خو ډېر نوراني مخ والا دی، نیک سړی معلومېږي، ښه سړی معلومېږي. چېرته دی صاحبه؟ ته هغې طرف ته راخېجه. خو به لوی لوی کښتۍ به وي، دا واړی واړی نه، لوی لوی بادباني کښتۍ به وي، په سوونو خلک به پکې ناست وي. وخت کښتۍ ته، کښتۍ چې د دریاب منځ ته شو، بس ګرداب پرې راغی، هواګانې هم راغلې و، چپې هم راغلې و، کښتۍ داسې هم اوړي داسې هم اوړي، ټولو خلکو الله ته چغې جوړوي، یا الله دا څه داسې وخت کې بیا کافر هم الله ته چغې وایي. قرآن حکیم کې الله وایي که نه، وایي دا خلک چې مونږ کښتۍ کې را ګیر کړو که نه، یا په عذاب کې ګیر کړو، نو دوی بیا خپل بوتان یې هېري، بیا یو الله ته چغې وایي. د کښتۍ چې کوم مانګی دی او کوم ډرایور دی هغه پکې اعلان وکړ، هلکه وایي داسې کار دی، زما یو تجربه ده. تجربه مې دا د هغه زمانې کې خو مریان او غلامانو چې کم رایې د خپل مالک نه تښتېدلې وي او زما په کښتۍ کې سور شوی دی، نو زما کښتۍ غر کېږي. هغه مریې زما په دې کښتۍ کې چېرته یو مریې دی او د خپل مالک نه د خپل مولا نه تښتېدلی دی، مهرباني وکړئ هغه ځان وښایه.
ځان وښایي چې هغه موږ لرې کړي، او که هغه ځان نه ښایه ټوله کشتۍ غرق کړي، ټول مرو. د چا کار سره چې ځان کوي. یو سړی وایي چې زه غرق کېږم، دا ټول دې پکې غرق شي. مرایي ځان چېرته ښایي. یونس علیه السلام پوه شو، وایي پاڅېد، وایي زه هغه مرایي یم چې د خپل مالک نه او د خپل مولانا را تښتېدلی یم. هغې ته کښېنه، ته هغه نه، ته خو ډېر ښه انسان یې. وایي نه که نه، پوه شو که نه چې زه د خپل الله د حکم نه بغیر را روان شوی یم. الله ما ته حکم نه دی کړی، زه د الله د حکم نه بغیر کشتۍ ته راختلی یم. وایي زه هغه مرایي یم. ما د رب العالمین الله نوم نه اخلي، خو ما د خپل مولا او د خپل مالک نه، د خپل مولانا او د خپل مالک نه زه دقسې را روان شوی یم، او دا کشتۍ ځکه غرق کېږي او ما وغورځوې. وایي نه. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي فساهم فکان من المدحدین. قرآن اندازي وکړه هغوی چې نه نه قرآن اندازي کوو، د ده نوم راوخته، بیا قرآن اندازي وکړه، بیا د نوم راوخته، بیا قرآن اندازي وکړه، بیا د نوم راووته. چې دا هم هغه مرایي دی چې د خپل مولانا د خپل مالک د اجازت نه بغیر راغلی. تفسیر ماجدي لیکي چې د دریاب پرې کشتۍ پرې غاړه ودرېدې، که تاسو مې نه غورځئ زه خپله ټوپ کوم. ځکه ستاسو رواج دا دی، هغه مانګي ته وایي ستا رواج او طریقه دا ده چې کم غلام تښتېدلي د مالک نه هغه وغورځئ کشتۍ به تاسو ټول بچ کېږئ، خیر دی. بس هغې ویې ډېره ښه ده نو ونیوه او دریاب ته وغورځو. خو چې دریاب ته سیند غورځئ، الله فرمایي فالتقمه الحوت وهو ملیم. کب ورته خوله وازه کړو، لوی کب اجدها. په دریاب کې لوی لوی کبان اوس هم شته، لوی لوی کبان، د غرونو غرونو عمره او د لوی لوی حیوانات عمره غټ غټ کبان دي پکې. یو لوی کب الله قرآن کې فرمایي خوله ورته وازه کړه، خو چې د سینګ ور ټوپ کړه بس هغه کلب په دا خوله کې ونیو تېرې کړه. کشتۍ خو بچ شوه، خلک هم پریشانه شو، خفه شو چې الله داسو شو، او دې کب تېر کړه. فالتقمه الحوت، یو الواق سره قرآن حکیم کې الله یو نوړی سره روغې تېر کوه. الله کب ته وایي ګورې پام کوه، دا یونس تا له ما خوراک له ګورې ګېډې له نه در رسو، دا ستا خوراک نه دی، د ده دا ګېډه ستا دپاره، د ده دپاره ستا دا ګېډه جیل دی، جیل. هغه دریاب کې کب چکر روان کړ، او الله تعالی د هغه خېټه او د هغه سرمن داسې کړه لکه د شیشې په شان، شیشه کې چې انسان ته دیوال ښکاري. د کب په هغه ګېډه کې دی څه کوي، په هغه جیل کې څه کوي. الله فرمایي فنادا فی الظلمات، الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. په تیارو کې الله ته آواز کوي. یو تیاره د دریاب ده، د اوبو، بله تیاره د شپې ده، بله د کب د ګېډې تیاره ده، یو تیاره نه ده. او هلته څه وایي په مونږ خلکو چې مصیبت راشي نو مونږ ګډې وډې شروع، بیمار شي سړی که نه ګډې وډې شروع. الله ځای صحیح کړی، بل څوک نشته. الله غفلان کې خو ګناهګار دی، په عیش و عشرت کې دی او زه یې راګیر کړم. ګوره دا خبرې مه کوئ، ګوره دا ډېرې خطرناکې خبرې. چې کله مصیبت راشي نو الله ته رجوع کې، توبه وباسئ رب العالمین ته. الله سره موږ نه جنګ کولی شو، نه ورسره زور کولی شو، نه ورسره زموږ زور رسي. زموږ یو ویښته، یو اندام، یو ګوته، دا د رب العالمین په اختیار کې دی. ګوره چې څه در سره کوي الله سره کولی شي. بهر کیف هلته څه وایي فنادا فی الظلمات دی. وظنون اذ ذهب مغاضبا، په غوسه کې خو ووت کب والا. الله وایي کب ګېډې ته ورځي کړه. فظل ان لن نقدر، دا ګمان یې وکړه چې موږ به ده باندې څه سختي را نه ولو، سختي به نقدره. نقدره قدرت ته وایي، او د طالبان په پوهېږي نقدره قدر یقدر، په ده موږ څه تکلیف به را نه ولو. فنادا کب ګېډې ته او د دریاب تیارې ته مو وروت.
او هلته آواز کوي فنادا فی الظلمات الله اله الا انت، یا الله ستا نه بغیر بل الله ګورې نشته. مقه آواز کوي کوم چې په ځمکه به دا آواز کو لا اله الا انت، بل معبود نشته بې ستا نه یا پروردګار. سبحانک یا الله د هر عیب نه ته پاک یې. ګوره الله صفت کوي، فریادونه نه کوي، ګیلې شکوې نه کوي. سبحانک یا الله ستا تسبیح ویم. یا الله ته د هر قسمه عیب نه د هر قسمه نقصان نه الله پاکې. انی کنت من الظالمین، پروردګاره ما زیاتې کړې، زیاتې کوونکو نه زیم چې ستا د وحی انتظار مې نه دی کړی، ما زیاتې کړې. څو ورځې د کپ په ګېډه کې دی، څوک اووه ورځې وایي، څوک کمې زیاتې، خو راجح روایت دا دی چې 40 ورځې د کپ په ګېډه کې 40 دن. هلکه وایي دا د کپ په دې ګېډه کې د سا سینګه اخېسته، بعضې خلک خو داسې هم شته کپ په دې ګېډه کې دا دې سا سینګه دي، دا د مور په ګېډه کې چې ماشوم جمدي وي او پرو دا سا سینګه دي. الله دا طاقت نه لري؟ کپ په دې اوبو کې جمدی نه دی، الله هغه له د اکسیجن انتظام د اوبو نه کړی. نو چې قبل الله د اکسیجن انتظام د اوبو نه کوي او د ماشوم په ګېډه کې د ماشوم چې د مور په ګېډه کې دننه پروت دی هغه له هلته کې د اکسیجن انتظام کوي، نو د یونس علیه السلام له د کپ په ګېډه کې نشي کولی، خامخا کولی. نو هلته کې صرف الله ته پروت دی او دا وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو صاحب بره په اسمانونو کې د الله د عرش سره په خوا کې هلته بره فرشتې الله ته وایي الله یو اواز اورو، ناشنا غوندې اواز، او دا اواز مونږ چې ته مخکې نه دی اورېدلی، او الله ډېر د عجزۍ اواز دی، ډېر رو رو لګیا دی، او ستا یو بنده الله تا یادوي، نو ډېر غلی غلی اواز اورو، خو چې الله دا پته نه لګي چې دا بنده دی کوم ځای، د انسان اواز اورو، خو ډېر د عجزۍ الله داسې معلومېږي لکه چې دا انسان چې ته ډېر مضبوط ځای کې نښتی دی الله او ګیر دی. بعضې سړی چې چېرته ګیر شي که نه سټ او دا مری او ګیر شي، نو که دې اواز هم کوي دا مری خفی که نه، نو دې زور سره که اواز هم کوي خو ډېر معمولي اواز یې د خولې نه نوځي. الله ستا څوک بنده دی، هر څوک چې دی یا الله، او چې ته داسې یو تکلیف سره او غم سره او ډېر سختۍ سره د هغه اواز راځي، والله دا مونږ محسوس لکه چې تا یادوي. یا الله دا څوک دی؟ نه غر کې دا سړی شته، نه اوبو کې شته، نه پوجه شته. الله وایي دا ما یو بنده رانیولی دی. اوس د الله قدرت او طاقت دا سوال کوي چې الله تم د خپل ګرفت نه وساتې. ګورئ لوی نه لوی خان به نواب به مالدار به او د ډېر لوی شان او طاقت خاوند به، خو چې الله راونیسي که نه قسم په الله که د دنیا یو طاقت یې دې ګورې خلاص کړي. دا د خدای نه سوال کوي، مونږ خو په مستو کې پراته یا الله ته د خپل قهر نه او د خپل غضب نه محفوظ کړي. وایي دا مې یو بنده رانیولی دی، یا الله کوم ځای کې دی؟ وایي د کپ په ګېډه کې دی، اووه مې ځمکې کې لاندې چکرې لګوي، الله د کپ ګېډه کې دی، او یا الله دې څه کوي هلته ما یادوي او ما رانیولی دی. یونس علیه السلام فرشتو الله ته زاري شروع کړه پروردګاره دی خو بچ ته خو الله د جیل نه خو الله راوبس، د جیل نه راوبس. نو 40 ورځې پس رب العالمین هغه کب خوله راوچته کړله او الټه یې وکړه او د دریاب په غاړه باندې راوړه. او قرآن کې الله څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. که دی یونس علیه السلام د کب په دې ګېډه کې دا لا اله الا انت سبحانک نه وي او زما تسبیحات نه وي، نو تر قیامته پورې به د کب په دې ګېډه کې و او دا به سزا وه د الله په چا سره. فلولا انه كان من المسبحين، که دا تسبیح نه وي که نه للبس في بطنه الى يوم، د دریا د کپ په دې ګېډه کې تر قیامته پورې به پروت و. قیامته پورې څه قبله به م الله ژوند ورکړی، قیامته پورې دله به م الله ژوند ورکړی، دغه بیا جیل پکې به پروت. خو دې یاد کړم نو زما پې رحم راغی. دا کلمه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ډېره د برکت ده، دا د پیغمبرانو کلمه ده، دا د صالحینو ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله صحابه کرامو دا ډېره فایده منله. اوس هم چې په چا تکلیف راشي، مصیبت راشي، بیماری راشي، غم راشي، دا ډېر زیات وایه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او معنی هم ډېره مزېداره ده، یا الله ستا نه بغیر بل معبود د عبادت لایق نشته. یا الله ته د هر عیب نه او د هر مصیبت نه او د هر یو چې تا سره کوم شی نه ښایېږي الله د هغې نه پاکې. او یا الله انی کنت من الظالمین، هغه خلک چې ظالمان دي په ځان زیاتې کوي، زه هم هغې کې یم. واقعي مونږ هر انسان هر وخت په ځان زیاتې کوو،
د الله مخالفت کړو، د الله شکریه مونږ د الله د نعمتونو قدر مونږ ونه کړو، قسم دې کوم وکړو. بالکل د الله د نعمت قدر دا ګورې بالکل مونږ نه کوو، نه مو د رب العالمین شکریه ادا کړه، نه مو د رب العالمین د نعمت څه قدر وکړو. دا زمونږ په دې خټه کې دا شی نغښتی دی. رزق الله را کوي، بچي الله را کړي دي، روزي الله را کړي دی، عزت الله را کړی دی، خو مونږ د الله د نعمت قدر ونه چې په غاړه باندې وغورځو د دریاب سیل په الله وکړ نو خو وجود یې کچه شوی نو فوراً الله پاک فرمایي وانبتنا علیه شجرة من یقطین، د کدو بوټي پې مونږ زرغون کړ، د کدو بوټي پې زرغون شو او پاڼې پې خورې کړې، سورې الله ورکړ. او یو چیلی به راتلله بلکې اوسی به راتله، هغه اوسی به ورته خپل هغه غولانځ هغه پی را نږدې کړل او یونس علیه السلام خولې ته به هغه پی ور نږدې کړل او هغه به رول، هغې باندې هغه د خوراک انتظام شروع شو. چې کله برابر شو سرمنې پخه شوه، دیو سوده دی چې راویښ شوه کدو بوټي وچ هغه اوسی نشته نه دی په جړا شو. الله ورته بس دی که نه جاړې څه دپاره پاس اوس دا خو تاله ما یو سزا درکړله غوندې لکه زما د حکم انتظار دی ونه که بس پاس اوس بیا به هغه کلي ته ځې کم کلي نه چې راوتی وې هغې قوم له به بیا ځې. اوس هغه قوم هغې سره رب العالمین څه وکړل نو چې دې څنګه یا الله اوس به قوم د څنګه ورځم خو دې خپل ډک وې الله ته خو نه شي ویلی قوم ته خو ما ویلي و چې تاسو باندې به څلوېښت ورځې پس عذاب راځي، عذاب پرې رانغی. نو د هغه قوم خو دا قانون دی چې دروغجن سړی هغوی وجني، نو ما باندې به هغوی خامخا دروغجن ګمان کوي، اگر چې د خو دروغ نه ویلي رښتیا ویلي دا به څه کېږي. نو یو سړی په لار یو شپونکی روان دی، هغه ته یې واز کې شپونکي کاکا دی خوا راشه وایي ته د کوم کلي وي د نینوا وایي خلک یې څنګه دی ښه پوه شوی شرط کې ښه خوشحاله دي وی خواه وی یو وی خلق خوشحاله دی وی یو وی ولی خوشحاله دی وی اغی خوڑے خوشحاله دی اغی خپل دینم بدل کړی دی وی څه دینی دی وی اغی خو مسلمانان شوی دی وی داسې کار وکړه غوندې پی خو د چیلی نه مخکې راکړه وی پی خو د ما چیلو کې نشته ولې نشته دې ټولو چیلو کې ستا پی وی د مونږ علاقه قحط والی د قحط د دې علاقې یو پیغمبر و د هغه نوم یونس علیه السلام دې خو پېژنې نه او هغه دې قوم ته ډېر لوی نصیحت وکړ قوم یې ونه منه نو هغه ته یې لاړ وتښتېد نشته اوس هغه پیغمبر نشته خلک ورپسې ګرځي شته دی نه نو د الله پې قحط راوستی دی نو دومره قحط دی چې زمونږ د خوراک انتظام نشته دا ګډې چیلو کې پی نشته وی ښه هغه پیغمبر پسې ګرځي یونس علیه السلام پسې وی او خو دې پخپله دی اوس وی ته راولې یو چیلی دی ماله چیلی راوسته غلام باندې وله ګوتې راښکلې هغه په هغه ساس سربم شو پی پکې رالل وی دا وله شمال پی اوس کړ وی دې خلقو دا پیغمبر پسې ولې ګرځي هغه ورته واقع بیان چې څنګه یونس علیه السلام ته راوتی دی که نه او څلوېښت ورځې پوره شوې دي نو په هغې د عذاب آثار راغلي دي څنګه چې ده ورته وي اوریځ راغله او داسې اوریځ پرې راغله چې هغې پوره تیاره جوړه کړه نو خلک ورلل د خپل بادشاه له چې تا خو وی چې دا سړی دروغجن دی هغه چې څه ویلي و خو رښتیا شو د اوریځ راغله او تیاره راغله او دا خو مونږ ته تکلیف دی په مونږ باندې تاو راغی هغه نیزه واخیسته او پاس باندې سور شو منډې تړې ووالې غرونو کې چکرې ووالې او راغی وی نه نه دا اوریځ د عذاب نه رفه دې نه باران کېږي یو ورځ بل هم تېره شوه اوریځ نور هم راښکته شو او دومره تیارې جوړه کړه چې په کور کې دننه په رڼا ورځ به انسان نه لیده او مقه د عذاب هغه اثار پرې ورو شروع شو چې شروع شو بس خلک بادشاه له ورلل وی داسې کار دی چې دې کې نور د مهلت هېڅ انتظار نشته دا خو که درې ورځې پې دا تېرېږي دا مخونه هم واقعي زیړېږي بیا هغه به درې ورځې مخونه هم تورېږي سره کېږي او بیا درې ورځې به سره تورېږي او بیا به عذاب راځي نو دا خو لس ورځې دي هله شا به بس تا خبره دروغ ده هغه سړی په حق و بس بادشاه وی داسې کار دی چې بس واقعي دا خبره درسته ده لاړ شي او هغه سړی وګورئ یونس علیه السلام وګورئ شا خلک یې خواره کړله خو د دریاب کښتۍ ته ختلې او د دریاب ګیرې ته رسېدی د کب ګیرې ته دا کم دی پیدا یې نه چې پیدا یې نه که خلک بیا بادشاه ته راغونډ شي خدای تباه که ظالمه ستا له لاسه ټول او مونږ غر کېږو اوس به څه کوو یو کس هغه وزیر هوښیار هغه وایي داسې کار دی چې ما دغه یونس علیه السلام نه اورېدلی دي چې الله هر ځای شته او د هر چا فریاد هر ځای کې اوري
راځئ چې د یونس علیه السلام په خدای ایمان راوړو او که هغه نشته په هغه باندې ایمان راوړو او راځئ چې الله ته وجاړو. نو بس فوراً ایمان راوړو چې یونس علیه السلام کوم الله مونږ ته یاد کړی دی په هغه زمونږ ایمان دی او مونږ په دې ایمان دی چې یونس علیه السلام د الله پیغمبر دی. او قوم ته وی شابه د کلو نه بار ته راوځئ. ټول د کلي نه بار راووتل، څاروي م راوویستل، پخپله م راووتل، بچي د میندو نه جدا کړل، میندې د بچو نه جدا کړل، څاروي د خپلو بچو نه جدا کړل. نو بچو به میندو پسې چغې والې، څارو به خپلو بچو پسې چغې والې، بچو به هغې پسې چغې والې او جړا شروع شو. او داسې جړا شروع شو، الله ته زاري شروع شوه، جامې الله ته وشلول چې الله زمونږ په تا ایمان دی. هغه الله باندې کوم یونس علیه السلام یادوي او په هغه زمونږ پیغمبر دی، لا اله الا الله. او یونس ان یونس لرسول الله، یونس علیه السلام د الله رسول دی. او چې چغې ووالې او فریادونه یې الله ته وکړه نو الله تعالی ته هغه عذاب لري. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. الله فرمایي یو کلي باندې چې عذاب راغلی دی نو هغې بیا ایمان راوړی دی نو ایمان ورته فایده نه ده رسولی، عذاب ته نه دی تللی سوا د یونس علیه السلام د قوم نه. په هغې چې عذاب راغی او الله ته فریاد شروع کړو، چغې شروع کړې، الله ته عذاب لري. نو دا ولې فرعون خو هم دا چغه والې. زموږ طالبان سوال کوي که فرعون خو هم چې دریاب کې پرېوت نه چغې کړې. آمنتو برب موسی و هارون، چې د موسی او د هارون په رب زما ایمان. هغه هم توبه ویسته، هغه بچ نه شو، او یونس علیه السلام قوم توبه ویستله بچ شو. دواړو کې فرق دی. فرعون په عذاب کې گیر شو نو بیا توبې وباسي، نو هغه چې عذاب کې گیر شو او توبې وباسي نو توبه وله فایده نه ورکوي. او دوی لا په عذاب کې نه و ګیر، د عذاب هغه آثار پې شروع دي، پوره عذاب لا نه دی راغلی. بس الله تعالی ته فوراً هغه اوریزم لرې کړه، هغه تاو، هغه عذاب تکلیف لرې شو، ولې توبه ویستله. اوس هم دا مسله ده چې کلم تکلیف دی الله په مسلمان نه راولي، خو که کلم تکلیف راغی، مصیبت راغی، عذاب راغی، فوراً رب العالمین ته رجوع کوه، جړا کوئ الله ته جړا. په جړا الله ډېر خوشحالي. د توبې طریقه دا ده، فریادونه مه کوئ، دا انسان الله ته کوئ، ګیلې شکوې الله ته مه کوئ، رب العالمین ته فریاد شروع کړئ. او باران چې نه کېږي، زموږ علما لیکي د کلي نه بار وځي، الله ته وجاړئ. قحط ته الله او بارانو کې قحط به ختم شي. دارنګې دي ټول ووتل، جړا او فریاد او ګریوانونه وشلولو او بچي مو ویستل، ښځې مو وویستلې وو، رب العالمین ته هغه عذاب لري. نو یونس علیه السلام خو د دې نه نو خبر چې دې توبه ویستله، هغه خو الله ما ته ویلي عذاب به راځي او عذاب رانغی. شپونکي ورته ټوله قصه وکړه، ورته وایي چې داسې کار وکړه چې ورشه او ورته ووایه چې تاسو کوم پیغمبر پسې ګرځئ، یونس علیه السلام پسې هغه د دریاب په غاړه باندې ناست. وی تا د یونس یې ویو؟ وی ګوره هسې نه چې هغه نه، او د بادشاه خو دا قانون دی چې دروغجن وجني، ما به مړ کړي. ستا په پیغمبرۍ څه دلیل دی؟ چیلی ته یې اواز کوي، دا چیلی ځان سره بولي، دا زما په نبوت دلیل، دا به تا لګوی کړي. نو دا د پیغمبر معجزه، پیغمبر سره ګډې چیلی او حیوانات هم خبرې کوي. چیلی دغه نه ونیوله غوږ، بادشاه له یې بوتله او خوشحاله دی. بادشاه سلامت زیرې مې در باندې. ولې؟ هغه یونس علیه السلام ما پیدا کړ. کوم ځای دی؟ د دریاب په غاړه دی. تا سره څه دلیل دی؟ وی دا چیلی راکړې ده. هغه چیلی تصدیق وکړو، ګویي وکړه چې واقعي یونس علیه السلام په ما لاس والی دی، هغه د الله پیغمبر دی او دریاب په غاړه ناست. قرآن حکیم کې الله فرمایي فنجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. فکشفنا ما به ما من در، چې هغه تکلیف ته مونږ لرې کړ، غم ته مونږ لرې کړ، او چې مسلمان یو نو هغه سره مونږ دا چل کوو، عذاب پې راولو، ابتلا پې راولو، مصیبت پې راولو، خو چې الله ته رجوع کړي نو مونږ هغه مصیبت بیا لر کوو. او قرآن حکیم کې الله بل ځای کې فرمایي چې د هغه اهل و عیال مونږ هغه ته واپس کړو. پته ولګېدله هلته کې ښځې ته یې پته ولګېدله، ښه زما خاوند خو جمدې دی، ښځې چا نیولې وه، لکه غوندې چپی والې وه، او مخکې د دریاب په غاړه باندې مچي ماران لګي و، هغې میان نیول، فوراً یې دا زوی مو له راونیولې او دې م رانیولې، ښځې م رانیولې، هم دواړه محفوظ وو. هغه بل زوی شرمخ نه چا خلاص کړی هم محفوظ وو. الله والا هغه خپل دواړه بچي مو واپس کړل، ښځه مو ته رب العالمین واپس کړه. وارسلنا الی مئة، او قرآن حکیم کې الله فرمایي د ده را قوم څه د پاسه 1,00,000 خلک وو، هغه 1,00,000 خلک څه د پاسه وله رب العالمین تابعدار کړل، هغه الله مسلمانان کړل، په ده باندې ایمان راوړو، بیا دې ورسره اوسېده او بیا هغې کې دی وفات دی او ښخم دی. ډېر د عبرت خبرې د دې واقعې نه مونږ ته معلومېږي. یو خو دا
چې د الله د حکم به تابعداري کوي. دا به نه وي دا کار ګران دی او دا آسان دی، نه چې الله حکم یې ګرانوالي ته او یخنۍ ته او ګرمۍ ته به نه ګورئ. لکه څنګه چې د الله د حکم تابعداري کوله، بس بچې هم ترې لاړه او ښځه هم ترې لاړه، دریاب یې وړله او نیغ دې د الله د حکم په تابعدارۍ کې لاړه. دې ته یې نه کتل چې قوم مې وجني او یا مې ویي او یا تکلیف راځي. دویم صبر به کوې، صبر یې وکړه صبر. او دریم دا دی چې هر ځای کې به ته د الله د حکم نه غاړه نه اړې. لږ معمولي یونس علیه السلام د الله د حکم انتظار ونه کړ نو کم ځای ته ورسېد. او څلورم دا چې هر وخت کې په تکلیف کې هم د الله یادوي، د کپ په ګېډه کې لګیا دی رب العالمین یادوي، تکلیف دوران کې بل وی الله یادوي. او بله غټه خبره ده چې کله هم ته الله یادوي په تکلیف کې نجات د هغه تکلیف نه د هغه مصیبت نه دا د رب العالمین په اختیار کې دی، الله به درله نجات درکوي. دا د عبرت خبرې دې معلومې شي. بل هم دا معلومې چې به مسلمان بعضې وخت کې ازمایش او امتحان راشي، خو اخیري انجام، اخیري ګټه او اخیري فتحه بیا الله مسلمان له ورکوي. دغه قوم او بل توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي چې سړی توبه وباسي، لکه دې قوم توبه وویستله، د عذاب هغه اثار راغلي و، الله ذوالجلال ته هغه عذاب لري. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاه چې دی هغه تپوس وکړ، خط یې ورته راولېږه. عیسائی بادشاه عمر فاروق رضی الله عنه وایي داسې قبر راته وښیه چې قبر هم جم دی دی او پکې دننه مړی دی هغه هم جم دی دی، قبر هم منډې وایي او پکې مړی هم منډې وایي، او بیا دا مړی د دې قبر نه جم دی روزي هم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط ابن عباس رضی الله عنه ته ولېږه. ځکه نبي علیه السلام دعا کړې حضرت ابن عباس ته چې الله ته ولا علم او حکمت ورکړي. یاره یو عیسائی بادشاه دا سوال کړی، څه جواب وله ورکړي؟ نو حضرت عباس رضی الله عنه ورته د خط په شو لیکل چې دا قبر او دا مړی ما ته معلوم دی، دا مړی یونس علیه السلام دی، او قبر چې دی نو هغه د هغه کب دی، نو قبر هم جم دی دی کب، او پکې دننه چې کوم مړی دی یونس علیه السلام هم جم دی دی او دواړه منډې م وایي، او بیا هغه قبر هغه مړی جم دی راهم غورځاو. نو دا د رب العالمین د لوی قدرت نښه هم ده. دا هم زمونږ عقیده ده چې الله تعالی د لوی طاقت او د لوی قدرت مالک دی. کله هم چې تکلیف راشي په انسان باندې دا لوی عبرت دی نه معلومېږي، نو موږ به تکلیف او مصیبت وخت کې چا ته رجوع کوو؟ الله ته زاري به کوو. تکلیف زیات چې وجاړه ورته، بچي مو جاړوه، ښځه مو جاړوه، ټول ورته وجاړئ، رب العالمین به هغه تکلیف او هغه مصیبت دفع کوي رفع کوي به. الله دې موږ د هر قسمه مصائب او تکلیفونو نه په امن کې اوسایي. دعا وکړو یا الله کوم مسلمان چې نن په دغه مصیبتونو کې او په دغه عذابونو کې ګرفتار دی، یا الله هغه د مصیبتونو د عذابونو نه محفوظ کړي. یا الله ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله ګناهونه مسلمانانو حاجی مولانا بجلیګر صاحب بیمار دی وایي بشیر جان دعا وته وکړي چې الله وله شفا ورکړي. څومره علما نیکان صالحین چې ناجوړه دي الله ته وله شفا ورکړي. زمونږ او ستاسو په کورونو کې چې کوم مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران یې د قرضونو نه اخلاص، الله که چا د دشمنۍ طرفګنۍ جوړې تې وله په روغ بدن، الله که څوک تنګدسته یې د حلال رزق نصیب کړي. یا الله د هر قسم آفتونو نه، مصیبتونو، تکلیفونو نه، غمونو نه الله محفوظ وساتي. او اخر وخت کې الله په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 116 نمبر کې صدق شو چې په دې کې د حضرت یونس علیه السلام معلوماتي واقعه تاسو واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دینی تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو او د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. سپیشل فرمایش د ماشوم محمد سلمان، ټیلیفون نمبر دی 25 29 12.